وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تاسو یاد ساتئ کنه دا خبره په خپل زړونو باندې په خپل ذهن او دماغ باندې ولیکئ چې یو انسان له الله رب العزت عزت ورکوي کنه چې الله رب العزت اراده دا کړي چې دا پلان کې کس به دا به عزتدار وي به زه دل عزت ورکوم د مرګه پورې نو کو دا ټول دنیا راغونډې شي کنه او په دغه کس باندې بهتان بازیم لګي او په هغه باندې غیبت ورپسې کوي او مړه چې څه په خوله راځي ورپسې وي کنه دا یاد ساته عزت الله ورکوي نشي دا ټول دنیا چې راغونډې شي کنه چې هغه دا کوشش وکړي چې موږ د ذلت ورکو نشي ورکول ذلت ولې خالق او مالک رازق اراده کړی ده چې زه د عزت ورکوم او د عزت چې هغه مستقبل لی خو کچری دا الله رب العزت یو انسان ته ذلت ورکي یعنی عزت نه ورکي دا ټول دنیا دراغونډ شي کنه او دې کوشش وکي چې مونږ دغه کس له عزت ورکو نشي ورکولې ولی زما خو ګرب هغه ته دا اراده کړی ده چې زه بدل ذلت ورکوم